دا چې په تاسو کې د دیر څومره خلک دي لاس پورته کوي د لوړ دیر او د اپر دیر څومره خلک ناست دي تاسو د بل ځای راغلي ना है कहाँ के आप सारे चतराल के आप लोग मिनिस्ट्रियल स्टाफ में कितने लोग हैं इधर चतराल इधर लोअर दीर की द लोअर दीर सो कसानी सम लास पोर्ता गई हाँ नो बाय एंड लार्ज का चतराल दे का लोअर दीर दे का अपर दीर दे यव इलाका दा खलक स्टास खपल खलक प्रदे खलक न दे د خپل خلکو په تاسو حق دی چې تاسو یې بې عزته هم نه کوي او تاسو یې قدر هم وکړئ عام د دیر دود دستور دا دی چې ته اوس هم یو کلي ته ورشه وردي کوزه کړه او د یو عام هلک نه چې بالغ دی ته تپوس یې نه وکړه چې د پلانکي خان کورس چېرته دی دی به درله پاسي که ناست و دی به درله ودرېږي دی به درله په عزت لاس درکړي دې کې دې شي چې دا هم درته وایي چې ما سره چې اوس که حالان کې د ده کور به په بل اړخ وي خو صد به وکړي درله نو چې د دیر عام اخلاق دا دی او دا زمونږ وطن دی دا زمونږ خاوره ده نو دې تور کمیس سره خو دا نه وشول چې ستا اصل و نسل بدل شو ته خو مکه د دیر سړی او بیا دا خلک ستاسو خپل خلک په مذهب په عقیده په رنګ په ژبه په هر لحاظ سره ستاسو خپل خلک زه د واڼه یم د وزیرستان هلته پولیس نشته خو زما خیال نه کېږي چې زموږ د واڼه د یو ټرک ډرایور هم داسې چې زما نمبر ورسره نه وي پنجاب کې پولیس تنګوي ما شپې 2 بجې هم پاڅي زه چېرته ګیره نه کوم ځکه چې همدکه خلک به مې جنازه کوي او په دوی کې به خاښېږم او په دوی کې مې غم خادي ده نو تاسو ته زه دا وایم چې د خپلو خلکو خدمت وکړئ دوی ته سپک مه ګورئ ته چې تانیدار شوې ته اوس د اسمان نه خو نه یې راغلی کم از کم ستا تانې ته یو سړی راغی ما بله ورځ هم په بونیر کې خبره کوله چې زما 24 سال سرویس دی زما نشي یاد چې ماله یو سایل راغلی وي یو درخواست ګزار راغلی وي او زه ورنه ودرېدلی نه وم نو په دې خو مو عزت نه ځي خو په عزت ورسره بعض ستا سنتري له پکار دی چې په عزت میلاو شي بیا د محرر له پکار دی چې د دغې علاقې د رواج او د دستور په مطابق دا خبره واوري کم از کم د اوبه خو په پیسو نه دي ساده اوبه پې وڅکه خبرې په تسلي واوره که جایز یې و امداد یې وکړه که ناجایز یې وورته یې نه شم کولی نو یو به زه دا توقع ستاسو ټول نه لرمه چې د خلکو سره مونږ خپله رویه بدله کړو مونږ په چیک پوسټ ولاړ یو خو دا خپل خلک مه تنګوئ هر وخت بلا وجه هر یو ګاډی ودروه موجود اوسئ او زه به ډي پي او صاحب ته دا سجسټ کوم چې متعلقه ډي ایس پي دی ځي هغه دی کینی بیا د ځوانان راپاسي ګاډي چیکینګ دی کوي د څه مقصد دپاره سرپرایز چیکینګ کوئ او په هغه کې د خلکو سره خپله ښه رویه وساتئ زمونږ عمومي طور باندې دا اپروچ دی چې یاره دا سړی خو چترالی دی یا دا د کمراټ دی دا لرې دی دا به اوس څه شکایتونه کوي نو په چیک پوسټ باندې لازماً کمپلین نمبر ډسپلی کوي او تاسو ته هم دا خواست کوم چې مسافر خو زیات د ښه اخلاق زموږ نه توقع لري او زموږ د هیلپ محتاج وي داسې دا د باجوړ خلک چې په تاسو تېرېږي نو دوی طرف ته زموږ په کار دا دی چې زموږ د ډېر لویې خیرسګالۍ میسج لاړ شي دا ټولې علاقې جنګ ووالي دا خلک وځورېدل مړه شول خودکش حملې وشولې بمبارۍ وشولې کورونه د خلکو پکې وران شول څوک د طالب د لاسه مړ شو څوک په کولیټرل ډیمیج کې په آرمي اپریشنز کې مړه شول دا پورې باجوړ ټول د خپل کلي نه د خپل کور نه دوی وبهېدل کډې یې وکړلې کډوال شول نو اوس چې موږ هم دا رویه ساتو چې مکه ذلت د دوی مستقل زموږ ځورو په دوی کې پاتې څه دي چې موږ یې نور تنګو نو یو مې دا ډیمانډ دی درنه چې موږ به خپله رویه لازما بدلو
درېمه خبره ده چې په دې خپل ډپارټمنټ کې موږ د دروغ سره ختم دا 95 ګرام دلته 95 ګرام رواج دی که نه دا د 400 والا بس ته به وایې چې یکه وتله جوړه ده چې سړی رانیسي 95 ګرام چانس دی دا په مردان کې به 89 ګرام او دلته په ملاکنډ ډیویژن کې 95 ګرام نو ګورئ یو پرچم درنه نه غواړم یو پرچم چې ونه دا کارکردګي نه ده پته چې کوم سړی منشیات خرڅوي خاص کر د ایس ایچ او صاحبان او ایچ ډي پی او صاحبان دغه تاریخ په سطح باندې کېنی دغه علاقې مشرانو سره مشوره وکړي تارګټ دا جوړ کړي چې زه به منشیات خرڅول دلته بندوم کوم چې چرسي دی کوم چې په خپله د هیروین اډیکټ دی اخو ویکټم دی سپورټ غواړي ستا تاسو چې ایس پي صاحب درته وایي چې بهی کارکردګي دې ټیک نه ده د لاسه یو سپېره ونیسئ او 95 ګرام پې کېږدئ ورته چې ځه دا کار مه کوئ او بل هسې یو سړی مطلب هلک دی بله ورځ سوات کې یو هلک دی پی ایم ایس یې کلیر کړی دی او تاسو پسې پرچه کړی ده 95 ګرام نو دا خو مو کریر برباد یو کور به آبادېدو برباد شو ظلم مه کوئ دروغو پرچې ما ته یوه دروغو پرچه نه ده پکار ما د مردان ریجن دا 2 پرچې نه دي مفرور के घर छापा मारा गया कमरा रिहायशी से एक अदद पिस्तौल बेला नंबरी देसी साख्ता बरामद योदा परचम में न पकार न भी कहो इस जोरात निश्ता दगो दरोगो वे वबल अदा چې په کورونو تاسو چاپی واخی لږ ځان لږه خبره واړوئ خپل ځان باندې سوچ وکړئ که تاسو د منشیات فروش په کور چاپه واخی که تاسو د راهزن په کور چاپه واخی که تاسو د یو ډاکو په کور چاپه واخی که د غل په کور چاپه واخی د طالب په کور چاپه واخی د علاقې ځان ته بدماش وایي دغه په کور چاپه واخی هغې چاپې کې سمه خپله نښه پرېږدئ سمه چاپه وواخئ داسې چاپه وواخئ چې کله یې پې خبرې کوي چې دلته د دیر پولیس راغلی و خو جګړه خو هر یو شریف سړی کوي شي ګټه یې اوچته کړه بل یې په پوزه وویشتو 337 A2 جوړ شو په سوق باندې هم کله کله جوړ شي دا شی یو سړی به ستا عزت ته به په لاره کې ګرځي مجبور به وي دا خوله به ورله ماتوي نو د شریف سړي کور ته په کرایم اگینسټ پرسن کې چاپېله خاص کر ایس جی پی او صاحبان باقاعده سوچ کوئ چې آیا موږ د دغه کور بې عزتي چې کوو د دې څه مورل لیګل خو ستا سره شته جواز خو آیا اخلاقي څه جواز شته یعنې ته خپل کور له مخ په اړوه موږ ووایو چې جی لیډي پولیس را سره و خو بس پې ورغلو بهی ستا کور ته زه درځم زه ځان سره یوه نه 20 لیډي پولیس راولم په هغه شپه به ته روټۍ وخورې چې زما یاره خور زما د کور والا زما لور ته پیغله هغه بل سړي نامحرم ولیدل او کور ته مې خلک راننوت نو چې چاپه واخئ چاپې له سوچ کوئ د چاپې ځایونه مې درته وښیل منشیات فروش دی سهار او ماښام پې ژوند تنګ کړي په بدماش باندې سر وګډوئ خو د عامو شریفو خلکو چې بېعزتي کېږي دې له زر ځله سوچ کوئ او همدغه وجو نه د ولس زموږ نه نفرت کوي زموږ په شهید باندې زموږ په دې چوکونو باندې وینه اوس هم د شهیدانو ګرمه پرته ده د جنرال نه ونیسه تر سپۍ پورې دې صوبې پولیس قربانۍ ورکړلې خو ولس خفه ولې دی ولس زموږ د دغو دروغو نه زموږ د دغو بدتمیزو نه دا موږ ته چا انګریز چې کوم نظام پرېښی و انګریز خو غیر و هغه دا وي چې دا ولس چې کوم دی دا غلام دی دا زما رعایه ده ډېره نفري برابره که چې د هغوی نه دوی یریږي دوی یې بېعزته کوي او زه به د هندوستان وسایل خورم اوس خو خپل حکمرانان زموږ خپل خلک نه د ستا څرمن د آیرلینډ ده او نه د سکاټلینډ ده د دغې خاورې زوی او بچې
نو موږ به داسې کارونه نه کوو چې هغه نه زموږ نه ولس نفرت وکړي او ګیلې رانه کوي خیرې راپسې کوي. ما درته وښیل چې ته بدماش ټکوه دا ټول ولس به درته ښووي. مخکې بیا مونږ ګړبېږو، مونږ منشیات فروش ته ځکه نه ورځو چې دوی په درخواست ورکولو کې ډېر تکړه وي. او داسې ځان لا یو خړسری به جوړی ګورو چې یاره که د مونډا په چیک پوسټ مې ونیولو بې عزته مې کو، بس دا زمونږ تانیداري پاتې شوی. د وسله زه درته وایم چې 337 شوی دی، ته کور ته ننوځې، هلته په کور کې یو ټوپک پروت دی، دونلیز پروت دی او تیر اوچته دی، ستا سره څه کار دی ټوپک؟ ته لاړ شه پنجاب ته، هلته چې سهار را پاسې نو مسلسل به دا خبرې واورې